والله والله تعالی اخرجکم راویسلی تاسو من بطون امهاتکم د خېټو د میندو تاسو نام تاسو د مور د خېټې نه پیدا کړی لا تعلمون شیئا په داسې حال کې چې تاسو نه پوهېدئ په هېڅ څیز باندې وجعل لکم السمع او بیا پیدا کړي دا ستاسو دپاره پیدا کړي دي ستاسو دپاره السمع غوږونه اورېدل والابصار او سترګې یعنې لیدل والافئده او زړونه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وکړئ ګوره د انسان پیدا کول د الله په عظیم الشان قدرت دی او بیا د انسان د پیدایش نه سره سره الله رب عزت انسان کې څومره کمالات ایښي د خپل بدن کمالاتو ته که چا سوچ وکړو نو د ده نه به غټ موحد او د توحید والا او د الله د یووالي والا بل څوک نه وي که چېرې موږ په دې کې لږ سوچ وکړو دا یو سترګه دی نه ده دا یو سترګه دی که چېرې دا د ویښه وځي او یا دې دا سترګه چې کوم دی ړنده شي په څه ولګي ختمه شي نو آیا داسې څوک شته چې دا سترګه دلته شي دا یو سترګه په دې کې چې کوم باریک رګونه لګېدلي دي باریک رګونه نو دا د دنیا په کارخانو کې نه میلاویږي ښه داسې یو کاویه نشته داسې یو سولډر نشته چې هغه د دې سترګو دا باریک رګونه خپل منځ کې یو ځای کړي یا د یو بل حیوان سترګه راواخلي او ته دا تجربه اوسه پورې نه ده شوې نو ګوره الله هغه ذات دی چې ستاسو دپاره یې څه پیدا کړي دي سترګې پیدا کړي تاسو دپاره ګوره دې کې یو عظیم الشان حکمت دی که لږ موږ سوچ وکړو ستاسو دپاره الله رب العزت غوږونه پیدا کړي دي تاسو دپاره الله رب العزت سترګې پیدا کړي ستاسو دپاره تاسو ته الله زړونه درکړي الله رب العزت سترګې غوږونه ستاسو دپاره درکړي دې دپاره چې تاسو پې قرآن واورئ دې دپاره چې تاسو پې د الله کتاب واورئ حدیث واورئ د الله احکامات په دې باندې زده کوئ غوږونه دې دپاره دي صحیح شو بې انسان ته الله سترګې ورکړي دي دې دپاره چې د الله رب عزت دا قدرتونه پې وګورئ د الله رب عزت دا مخلوق پې وګورئ د الله دا نعمتونه پې وګورئ او د نعمتونو مشاهده تاسو په دې سترګو باندې وکړئ سترګې دې دپاره دي سترګې چې کوم دی د فحاشۍ او ریانیو بېحیایۍ دپاره نه دي او نه غوږونه د ګانو بجانو دپاره مونږ خو هغه کوو چې الله پې ناراضه کړي او بیا دا ګوره دا د علم اسباب دي ښه دا د علم اسباب موږ له چا راکړي الله غوږونو باندې خلک زده کړه کوي که نه کوي زموږ عام زده کړه په څه باندې ده غوږونو باندې ده که زه یم زموږ اصل زده کړه په غوږونو ده استاد نه واورو د هغې نه بعد پوه شو بیا په کتاب باندې هم پوهېږو چې اورېدلې ونې نه پوهېږو پوه شو په خبره باندې نو الله عزت موږ له غوږونه راکړي دي دا یو د علم سبب دی بیا د غوږونو نه وروسته الله سترګې راکړي دي دا هم د علم سبب دی او بیا د هغې نه وروسته الله زړه راکړی دی دلته یې زړه ذکر کړي نو څه مطلب بیا چې کله دا غوږونو باندې تاسو واورئ په سترګو باندې تاسو ووینئ نو بیا په هغې کې بیا تاسو سوچ تدبر او فکر کوئ او هغې دپاره الله عزت زړه پیدا کړی زړه کې پې سوچ کوئ که نه پې کوئ نو د هغې نه بیا د الله عزت څه معلومیږي توحید معلومیږي د الله وحدانیت معلومیږي نو د انسان پیدایش د الله رب عزت د مور د خېټې نه وکړه د هغې بیا هغه کیفیت او عجیبه کیفیت او بیا په هغې کې دننه الله عزت سترګې غوږونه او زړه هم پیدا کړی خو الله عزت اول تاسو ما پیدا کړی غوږونه او سترګې دا نعمتونه مې دله درکړل علما لیکي چې د انسان د پیدایش سره دا خو مخکې نه پیدا یې کنه خو اولې پیدایش ذکر کړو بیا غوږونه دغه رنګې سترګې دغه رنګې زړه یې ذکر کړو ځکه چې علما لیکي چې اول کله ماشوم پیدا کېږي که نه اول کله ماشوم پیدا کېږي نو هغه سره پویه نه وي ویني په سترګو باندې خو پوهېږي نه اوري په غوږونو باندې خو پوهېږي نه بیا په دې کې رفته رفته ترقي وشي څه وشي پکې ترقي شو خو فلان کې علامه صاحب ډنګرې او زموږ لوی لوی نومونه شي د څه د وجې نه دا قوتونه الله دا قوتونه الله موږ له راکړي دي لا تعلمون شیئا الله فرمایي چې تاسو نه پوهېدئ غوږونه سترګې او زړونه مې درکړل نو د هغې نه وروسته چې کوم دی تاسو علم حاصل کړو
خو لیکن اوس اخري نتیجې ته راځو که نه اخري نتیجې ته د څه دپاره راکړي دا ښکلی وجود سترګې غوږونه زړه څه دپاره راکړي الله فرمایي لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو زما شکر ادا کوئ هېڅ څه دې نه وي ګاډی دې نه وي بنګله دې نه وي ډېرې پیسې دې نه وي خو دا نعمتونه چې تا سره شته دي نو هر څه در سره شته نو که د دې نعمتونو باوجود موږ د الله ناشکري کوو نو دا نعمتونه ګورې د الله په نسبت باندې ډېر د قدر بلکې د خلکو په نسبت باندې هم ګورې ډېر درانه نعمتونه دي د دې شکر ادا کړو او د دې شکریا دا ده چې په صحیح ځای کې د دې استعمال وکړو غوږونو سترګو او دغه رنګې د زړه او د الله نافرمانۍ نه ځان بچ کړو. صدق الله.